یو ملګری تپوس کړی دی چې په ودونو کې په خادو کې د آتشبازۍ حکم څه دی. د آتشبازۍ په باره کې د سعودي او عالم شیخ محمد ابن عثیمین یو فتوا ما دغه د کتابونو کې پیدا کړله. هغه یو خبره کوي چې د آتشبازۍ په ودونو کې او دارنګې په خادو کې او یا په مختلف اکټیویټیز فنکشنز کې دا ناجایز کار دی، دې نه ځان ساتل غواړي. ولې؟ هغه وایي چې حرام دی. یو خدا را چې په دې کې د مال زیاده، اهلکت مال اللبده لا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین وکانه شیطان لربه کفور. سو بنی اسرائیل کې راځي چې دا تبذیر دی او خپل مال هلاکول. انی اهلکت مال اللبده، نو دا د مال زیاده او مال ضایع کول یقینا حرام دی. یو شو. دوی نمبر دار چې په دې کې خلکو ته تکلیف دی. تکلیف دا دی په نیمه شپه باندې ډز شروع شي. ولې؟ پلانې ځای کې واده دی، خوب نه خلک راپاسي، ماشومان ویرې، بېشمار ځایونه داسې شته دی چې غریبان په لار باندې بوډا روان دی، دغه نه ټوکلا شوی دی. څومره بده خبره ده. ماشوم دی هغه یېرېدلی دی، هغه ته باقاعده بیماري لګېدلې ده. په دې کورونو کې ټیک ټاک بیماران پراته دي او هغوی ته تکلیف ترې دی د دې شور د لاسه هغوی ډسټرب کېږي. نو خلکو ته تکلیف ورکول دا ناجایز کار دی. دا دویم نمبر طریقه شوله. او دریم نمبر خبره دا ده چې دا کله کله بې قابو شي او د دې وجې نه نقصان کېږي. او دفع المضرت د خلکو نه ضرر لري کول لا فرض دی په موږ باندې. په دې بنیاد باندې دې نه ځان ساتل غواړي. د غیر شرعي رسومات دي او څومره چې په خوشحالۍ باندې او دارنګې د اسلامي اصول مطابق په سادګۍ باندې د نکاحونه وشي، په دې کې خیر دی. ان اعظم النکاح برکة ایسره مؤونه. نبی علیه السلام فرمایي ټول نه غوره برکتي نکاح کومه ده چې مشقت پکې کمي، مهر یې کمي، دا ټتې پتې پکې نه وي، په دې کې دا غیر شرعي کارونه نه وي، او دا غوره نکاح ده. په دې وجه باندې دې نه ځان ساتل غواړي او د آتشبازۍ نه. او بل دا د مجوسو طریقه ده، آتش پرستو طریقه ده. او دا آتش پرستو ولې موږ د هغوی سره مشابهت کوو؟ من تشبه بقوم فهم منهم. په دې زمره کې ولې موږ ځان راولو؟ زموږ پښتانه د الیکشن وګټي آتشبازي به کوي، او اوس په دې نیکانو صالحانو هم شروع کړې ده آتشبازیانې کول. لهذا دې ته خو د قرآن او د حدیث په نسوته موږ حرام نه وایو، البته د دې بعضې اسبابو په وجه باندې دا حرامېږي. یقینا ناجایز او غیر شرعي کار دی، غیر شرعي کار دی.